وعلیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ملګري پوښتنه کړې وه او وظیفه یې ولوستې وه چې د واده د کولو دپاره یوه بهترینه او یو مجربه وظیفه. بعضې خلک دي هغو د غریبۍ د وجې نه، هغه د مشکلاتو د وجې نه رکاوټ جوړ شوی وي. هغوی دپاره نن چې کوم دی دا مسله انشاءالله حل شو چې کوم ملګري هغه غواړي چې د ما د واده وشي او په ښځو یې کې وشي، یا مور و پلور والدین غواړي چې د ما د بچي رشته وشي او په ښځو یې کې وشي او بهترینه رشته مې وشي، او یا چې کوم دی انسان کمزوری دی نو هغه غواړي چې د ما د واده وشي. هغې دپاره یو مجربه او قرآني وظیفه زمو خبره به انشاءالله العزیز د قرآن کریم یا د احادیثو کومه وظیفه چې تاسو ته معلومیږي یا کوم بیان معلومیږي هغه به د احادیثو او د قرآن کریم په نړیږي، نه به داسې وظیفه تاسو ته معلومیږي چې هغه د عامو کتابونو نه یا به انشاءالله العزیز د قرآن کریم آیات وي، یا به هغه وظیفه وي چې د اسم اعظم وي، یا هغه وظیفه چې په احادیثو مبارکو کې د هغې خبره ذکر وي. نن چې کومه وظیفه زه تاسو ته ښایم دپاره د واده چې یو سړی وایي چې ما د واده وشي او شوق یې وي زه واده وکړم او خوشحالي ماته محسوسه شي، نو دغه دپاره اسان علاج دی. د قرآن کریم یو آیات دی، هغه په تاسو د ماسخوتن د جمع نه بعد مخ قبلې طرف به مخکې اودس به دې وي، اودس نو اودس به وکړي 3300 بار و 21 دینه پورې 33 ځلې د 21 ورځو پورې دغه وظیفه مسلسل کړي. دینه مخکې به اول و آخر 11 مرتبه درود شریف درود ابراهیمی بیا یې اول و آخر به 11 مرتبه 11 ځلې درود شریف وایي او درود شریف ابراهیمی کوم په لمانځه کې وایي. هغې نه بعد به دغه آیات 3300 بار وایي، 3300 دا وایي کوم یو آیات د سورة یاسین 36 نمبر آیات د سورة یاسین سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون 3300 مرتبه دا به روزانه یې د صلات عشاء نه د ماسخوتن نه پس او 21 دن په شارټ الفاظو کې داسې دی ماسخوتن د جمع نه پاس په کښېني لمونځ به مکمل کړي 10 بجې وي 11 مرتبه به درود شریف ووایي یا به 3300 مرتبه سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون د سورة یاسین 36 نمبر آیات. هغې نه بعد به 11 مرتبه چې وایي درود شریف درود ابراهیمی. هغې نه بعد به دغه وظیفه د 21 دن پورې به وکړي انشاءالله العزیز. د وظیفې د ختمېدو نه مخکې به الله د واده بندوبست کړی. الله دې عمل کولو توفیق رانصیب کړي. کوم انسان وي او وظیفه وله کار وکړي او عمل پرې وکړي هغه د خپل وس موافق په مدرسه کې یا په جومات کې خپل وس موافق صدقه یا خیرات وکړي. الله دې موږ ټول مسایل